د ډیچوک احتجاج ناکامۍ نه پس د پاکستان مسلم لیگ نون خواجه آصف چې دا وخت د پاکستان ډیفنس منسٹر هم دی هغه ټویټ کړی دی د پی ټی آی په لیډرشپ او کارکنانو ته یو غټ پیغور ورکړی دی په هغې باندې هم خبره کوو بل طلال چودھری د مسلم لیگ نون طلال چودھری چې کوم تاسو له معلومه ده هغه ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې وه په کنټینر باندې هغه الک مونږ کولو چې بیا دغه حکومتي چې کوم واکدارانو دغه راغله هغه دیکه ورکړه د کنټینر نه راوغورځولو نو د هغې حوالې سره طلال چودھری نه تپوس شوی چې طلال چودھری داسې جواب ورکړی چې غصه به درله درشي جي غصه به درله درشي در سره هم په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو بل بی بي سي چې کوم دی انټرنیشنل میډیا ده هغې هم د دغه ډیچوک په شپه چې کوم خلک کم مریضان یا کم انجرډ خلک زخمیان خلک یا کم خلک چې شهیدان شوي هسپتال له تلي هسپتال کې د هغې حوالې سره ډاکټرانو څه سټیټمنټ جاری کړی هغه پی سی بي جاری کړی په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو پی سی بي نه سوري بی بي سي سوري بی بي سي چې کوم دی یو انټرنیشنل خبر رسا اداره ده ټونه پهله په خواجه آصف باندې خبره کوو جي خواجه آصف ټویټ کړی دی چې د پی ټی آی لیډرشپ او کارکنانو نه د کار یا هجراګان هم خو چې خپل ګورو یې د جیل نه راخلاص کو کارکنانو وی د پی ټی آی کارکنانو وی چې مونږ به عمران خان د جیل نه راخلاصو اله برازو د احتجاج به اله ختمیږي چې عمران خان د جیل نه راخلاص شي نو یو طرف ته ګوره په هغې باندې ظلم وشو بل طرف ته همدغه مسلم لیگ نون کس راپاسي او پیغور وله ورکوي چې تاسو نه د کار یا اجراګان هم خو هغې خپل ګورو چې کوم دی د جیل نه راخلاص کړی و جي څه ټایم مخکې په پاکستان کې دا واقعه هم شوې چې هغه اجراګان په تاڼه ورغلي وو د هغې ګورو ګرفتار و تاڼه کې پولیس هم والي وو هغه خپل ګورو یې ترې راخلاص کړی و جي خبل مطیع الله جان حوالې سره هم ویلي دي خواجه آصف صحافي مطیع الله جان چې کوم دی یو سینیر صحافي دی یو ډېر اتھینټک او جنون خبرونه شیر کوي د هغه حوالې سره ویلي چې خو یو صحافي دی نه او دا هغه صحافي دی چې د عمران خان په وخت کې دی اغوا شوی نو دی تلي و صحافي مطیع الله جان چې کوم دی ډېر ښه سړی دی یو ډېر سینیر سټیزن دی فلانی دی ډنګړی دی هغه سره ظلم شوی د عمران خان په حکومت باندې الزامونه لګول او نن راغلی هغه خواجه آصف وایي چې مطیع الله جان چې کوم دی دا خو صحافي نه دی جي دا وګوره ډبل ډیله ویل شي ډبل گیم ډیله ویل شي ډبل پالیسی خبر طلال چودھری چې کوم دی کنټینر حوالې سره په کنټینر چې کوم سړی مونږ کولو هغه بیا هغه پولیسو دیکه ورکړه رینجرو پولیسو آرمي واټ ایور څه هم را پرېوتو نو هغه حوالې سره طلال چودھری چې کوم دی ویلي دي چې زه دې مذمت ویړو کوم نه ځکه په کنټینر باندې مونږ کولو ورته وایي ډېر ځله وارننګ ورکړل شوی خو هغې نه پس هم هغه نه منل نو بیا ایکشن واخیستل شوی هغه له وارننګ ورکړل شوی او زه دې خبرې مذمت وی نه کوم چې مونږ دوران یې هغه راوغورځولو یا هغه دعا کوله دیکې ورله ورکړه نو زه دې مذمت نه کوم هغه له وایي وارننګ جاری شوی وارننګ نه پس هغه باندې بیا ایکشن اخیستلی شوی دی جي بل طلال چودھری دا هم ویلی دي چې دې سړي چا سره شرط ایښی دا په کنټینر چې کوم سړي مونځ کولو وایي د چا سره شرط ایښی چې زه په کنټینر مونځ کوم وایي دا خپل شرط پوره کولو جي اصل کې تاسو ما لکه په زړه باندې په ایمان ووایئ که چېرې دا د پی ټی آی پارټي نه وه او دا یو بله پارټي وه او د پی ټی آی په حکومت کې هغه کس سره داسې شوی وي نو په هغه باندې به په عمران خان باندې به تر اوسه څومره الزامات لګېدلي چې حقیقي دا مسلمان نه دی او دا د یهودي ایجنټ دی او ځکه په مونځ له څوک نه پرېږدي او مختلف خبرې به وي جي خو اوس ټول خلک چې کوم دي غلي دي بل طرف ته بی بي سي دې حوالې سره د ډاکټرانو کم احتجاج و هغه کم احتجاج کې چې خلک شهیدان شوي وو او زخمیان شوي د هغې حوالې سره وایي ډاکټرانو ویلي چې دومره اپریشن یې مونږ چېرته په یوه شپه کې نه وی کړي څومره چې په دغه شپه مونږ کړی وي جي دا بی بي سي د هغې حوالې سره دا اپډیټ جاری کړی بل طرف ته محسن نقوي وایي چې نه جي ګولۍ خو چا نه ده چلولي او ماله ثبوت وښایي خو د هغې حوالې سره انټرنیشنل میډیا هم خپل ریپورټس جاری کوي چې په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ والسلام